عزیزانو دا زړه دا پاک ارڅته وباس ارڅ کتا سو دے هغه پیغمبر دے امت دعوا کو چې کوم پیغمبر په قیامت کې د تاسو شفاعت کی اغتر دا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ په جنگ احد کې شهید شو وحشی نامه دا غره منډه کړه او د حضرت حمزہ نه پیزا غوسه کړه غویګونه ته غوس کړه شونډې ته غوسه کړه هنده خزاده غیر منډه کړه دا سینې وي ته وسیره ده او دنه نه زړه راو وخت او پچکونه ولګول او پیغمبر وی ته ګوي اتر سره دا معاملہ کیږي او دای وی ته ګوي جنگ ختم شو کفن دفن وشو سمودا پس هغه وحشي او هغه هند راغلی او په مجلس کې ناس څه وی چې یا رسول الله اسلام راوړو خو په دې شرط کې ده حمزه هغه ګناه مولا معاف چې موږ ته د تاسو ترنه شونډې غوڅې کړې وي او غوږونه مو ته غوڅ کړي وو او پیزه مو ته غوڅ کړي پیغمبر وی تفسیر چې د کلمې او د اسلام دور ستره خېټه ده او دور برکت ده کده دین دا زیات او د حمزه سره غلط حرکتونه کړي ویم نن په دې کلمې ته خدای معاف کړي عزیزانو په طائف تقریر وکړ د خدای دعوت خلق ولا ورک دعوت خلق ورک ولا وی چې ولوي په کانو دالې ونه ماشومانو کانی راواخستو او په کانو ویشته داسې ویشته چې پاڼې مبارکې دی وینو ډکې شو ای دیوال خاله ناس او دوا جبرائیل علیہ السلام راغی چې دا طائف په بلې په واړم نو لاس یې اوچت کړ چې یا الله د طائف خلق په ما د کانو باران وکړه خدای دې په بدل کې ته د رحمت باران وکړه عزیزانو سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں کی اور ادی بے زیارے اور کڑے بے دواگانے پا بدن بے پکانو باران و اور کڑے بے دواگانے دا خصلت زان کے پیدا ہو خاص کر دادی مدی وطن سپینگیری چیو سہو کم دا نور خلق دی روان دی کشمیر ریزا مڑا آرام کین کیتا بچو بس اوجرو لا بچو گپو لا بچو کان اخرو وچکو چائے وچکو اوجری دیو ہین دا دن دا نور څه نشته پاکستان خټول دا غاګان پرون په گورنمنت هاوس کې د ملکان د شریعت اعلان کړي کتلی بموي اخبار گورنر صاحب ملکان ملان راغوف کړي او څه چل ملکان کې شریعت جاری کړي شریعت به څنګه جاری کړي ججان بدسیوی او وکیلان بدسیوی او مجسټریټان بدسیوی او پلان بدسیوی پلان ما پس ډېر زور ولګاو چې دای راوړ ما کوم ویر وستم څور لاس کاله مې کېدای کوم ویر وی چې ولی ما سره خبرې نشته ما سره سیخونه دي ګرم کړي د هر چا په سینې
دا اسلام صرف د ملکان دی پاره ده ملکان ډیویژن کې به اسلام جاری کیږي دا نور پاکستان ټول کافر ده کمشنر زمانه چې بس معافي غواړي دي ته مزه موسم او کدی ویر واستم سبي تیموار وګوره دا مې ته زه په څوارلس کاله ځان کېدا اسلام پورې ټوکی دین پورې ټوکی مذهب پورې ټوکی که خوشحالی در باندې راشي هغه وګورو که غم در باندې راشي هغه وګورو که اسې ناستو هغه وګورو که په لیارې روان مخپلو کې خبرې کو هغه وګورو کوم کار دا دی چې د سړیتوب په 50 کاله د پاکستان کې ما د سړی پاچا ونه لیدل چې په دې ملک باندې حکمران راغلی ما ملکان کې چې شریعت جاری کیږي غل نه بلاس غوڅوي نواز شریف اعلان کړا ہے کہ میں شریعت تو نفاذ کرتا ہوں شریعت ملک کے لاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ شریعت نہیں لاتا کہ چور سے ہاتھ کاٹا جائے گا عورتوں کو گھروں میں بٹھائے گا واللہ کتا سدا دے اختر دریش پہ پخاور کے کڑے ہوئے بیگا پہ وہ لسنی میں بجے دے قاسم علی خان دی جماعت نر روان وم اور پکواٹی گیٹ چراغ لم دلتا بازار دا دے خزو چا خزی میں ولی دے وہ ما چا خدایا دا پاکستان دے غنڈس کے غندے پا سمندر کے ڈوب کی پا دے کے خو نا خزی دے سڑی جوڑی دی نا سڑی دے سڑی بچی دی دا چال دا عزیزانو اصل شے مپرے خیدہ چاگا دین دا اغا قرآن دا اغا حدیث دا اصل شے مپریخ ہے دا واللہ العظیم چتا سخرہ پریخی زان لے اسپارلی تباکی گو اغا جون مو تباکی گی چکم بپا عمری دا جون مو یا سلویخ کالا دا یا شپیتا کالا دا یا 50 کالا دا اغا جون مو عمری جون دا گورا تباکی گی غرق طول نظام دے دشمنوں او دے مخالفتونو امو دا بوداگان دی میو نکوا اجرے کے ناس تو چاہتا خبرہ وکڑو جو روح روٹو پکے دے دو پاتے دا سپینگی قسم پا خدای کا دماغ واسطرہ غیوال تاسو بیڑان دا چی یو سپینگی رہ دماغنا پاتے نشی دا ٹول ویش دا سپینگیری لچه پکار دی نا بچیا خیر ما تاسو لوڑان دیم ویلی دی چی یو خیر دا پسی سل خیرو نوی یو خیر دا پسی سل خیرو نوی پیوی غصے او یو ڈس پسی خد موبیل منڈی وائی نونی موبیل منڈی وائی زامن موبیل منڈی وائی پخار کی چه ڈاز نشی دی مو کور راشو کچارے تی جوڑائی زوئی میں ہو پوئی دونا او ڈازی ہو کو بیگار اغلائی وخذاوی چه زوئی میں ہو پوئی دونا او ڈازی ہو کو مال ددغا زوئی کپارا وخوری ددغا زوئی سر تکینی ڈیرہ ڈیرہ او جاڑی روانی گا سڑی براشی زوئی میں چرتا ہو گوٹ شراب استریو خیستا پولیس یو گوٹ شراب استریو تو سے چلو کا بجلیگر ملا دی سفارت پولیس نو کی خازوئی میں جواری بل چاکولا دے پا کیسی ناس تو خیستا پولیسی نہیں خدای دے پارا خدای خاطر وہ کو گورا تقریرون اپریگتو خدای لاؤ گورو سوچ وہ کو خبر نیم چیرا وستم لکما رحمان بابا پیوے کاندے کے پروتا چاو خساو سکے وی خبر نیم چیرا وستم لکما اس میں کم طرف تاستوی چدرو مان
والله که پوهې چې کوم ځای نه یې راوستم او کومه خلمه به مې بیایي لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه لوړه نه وي ور معلومه مړاندی د بل په اوږې مو لاس یې خایده پته راته نه لګي چې په پیچه مو خېجوي او که په کوزې مې کوزوي عزیزانو خپل سترګې پیدا وکړو خپل ځانونه ټیک کړو ځوان یې دلې ګوره د قرآن کې وګوره کړه دا قرآن خو یوه بېله دې دپاره نه ده یا د دارالعلوم خو بېله دې دپاره نه ده جوړ شوی چې دې کې به د کابل و د سوات و د باجوړ او د دیر او د کویټې طالبان وي پکې دا خو دې له ده چې تاسو ورڅو تاسو به پکې ناستو قرآن کې یو آیات ده ولمن خاف مقام ربه جنتان کوټه ده ځوان او ویړ کې مې د سره پکې ګیره کړې ده ور بند یو ته یو هغه ده ښه تکړه تیار او ته سبایي پورې بچ پاتې شي چې دې ښځې سره که ما څه وکړو دې به خدای له جواب درکړم او ته سبایي پورې څه ونه کې نو قرآن یایي چې دې سړي له به انعامي دوه جنته درکړم چې په ګناه قادر شي ګناه کړی شي او وی نه کي دې سړي له به انعامي دوه جنته ملوي نو دې جولې له وګورو زه تاسو یو غریب کلیوال یم ډېر ادنا اگر چې زه مو خواښ هم نه یم خواښ مو ډېر نه یم خو ما خواښ یم ما له چې څوک راشي نو د اپرېدو ژبه وکړي په خدای مې دې قسم وي چې در کې به ناست وي ورته پته ده چې ما د لاسه څه خدمت کېږي دی ورته کوم چې ژبه زه د پلاني کلي یم زه سنې خیل یم زه بوستې خیل یم زه پلانې خیل یم ذهن کې بچیا خبرې مه کړه به دا ژبه د عالیایي چې تا پرېږدی د سپینې تاڼې و د غاښې تر منځه په دې علاقې کې یې ته د ما ورور خدمت یاد ما سره چې څه مو خوښه ده وکړو زیاړې راپسې کو په اخبارونو کې راپسې ورکوو وی ما د لاسه د خدای د چا سره بد نه تیرا کو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمې دې ما قسم وي چې ما په ټوله زندگی کې د چا سره عملی بد نه دي کړی په ټوله زندگی نه مې چې تاسو دشمن ګڼلی یاره که بیګا مې دا دوا نه وي کړي چې خدای دې ما د سر دشمن کوي چې جهنم لیبو نه دی د سر دشمن جهنم یا الله که د ما دشمن جهنم له لاړ شي نو ما له به څه په لاس راشي خدای جهنم لی ما بیا جنت لیبو چې د ما د سر دشمن دا خصلت ځان زه پرېږدی نه یم زه بېغیرته یم زه ډبل پرېږدی یم امام مور تیراواله ده او پلار مې درېوال نو که په دې ماله بېغیرته یې شل ځله یې راته ویل لا اله الا الله محمد رسول الله چې په لیارې کې یو سړي چا شیطانۍ کړی وی راغی ماله یې وي چې د کوتري بچیا د سپي بچیا دوره غوندې ورانیوی مې شوه او څټ مې پې ماتولی شو ما چې بچیا جزاک الله ولې خیر شه وی فلانۍ خبره څه وه د کوتري بچیه تا نه ده کړې کې مې نه وه تسلي مې وکړه چای مې ورته راوغوښتې او قسم مې ورته وخوړه چې ما نه ده کړې نو بیا یې رانه معافي وغوښته خوند خو داسې کي چې دې ته مخامخ ویایي چې د کوتري بچیه ته یې د سینې سره ولګوې پیغمبري خصلت دې له یې قرآن دې له یې دین دې له یې اسلام دې له یې مذهب دې له یې
دا نه اسلام دا نه دین دا نه قرآن دا نه مذهب دا مچې څپو لګیا دا خوشي رسم و رواجونه. واخر دعوانا